آیا عمران خان واقعي ډیل ته تیار شوی دی؟ لفافه صحافیانو په عمران خان باندې الزامات شروع کړي دي چې عمران خان اخر ډیل ته تیار شو. دې کې څومره حقیقت دی؟ واقعي عمران خان ډیل کوي که نه؟ په دې باندې تفصیلا خبره کوو. خو بل عمران خان یو ځل بیا د الیکشن ډیمانډ کړی دی چې الیکشن دې دوباره وشي. تاسو له معلومه ده یو څو ورځې مخکې عمران خان صحافیانو سره خبرې کړې وې چې اوس یو ځل بیا صحافیانو سره په جیل کې خبرې شوې دي. خو مخکې چې کومې خبرې صحافیانو سره شوې وي نو کې کپتان ویلي چې په دسمبر کې به الیکشن ویجي. نو اوس د هغې حوالې سره هم غټ اپډیټس راغلي دي. کپتان حوالې سره ډیر نیوټرل صحافیان چې کوم دي، کم چې صفا خبره کوي، نه د مسلم لیگ نون سایډ اخلي نه د پی ټی آی سایډ اخلي او یو صفا خبره کوي، نو هغه صحافیان هم ویلي دي چې کپتان ویلي دي چې کپتان ولې بل الیکشن غواړي. کپتان الریډي الیکشن ګټلې دی، فارم 45 باندې د مقدمات وکړي، خپل سیټونه به ورته واپس ملو شي. دوی وایي کم چې نیوټرل صحافیان دي نو دا خبره کوي چې عمران خان ولې د بل الیکشن ډیمانډ کوي. عمران خان خو دا الیکشن الریډي ګټلې دی. په فارم 45 چې کم 180 سیټونه عمران خان ګټلې دي په هغې باندې د مقدمه واچوي، هغه سیټونه به خپل ملو شي او حکومت ته دې راشي. جي عمران خان جیل کې صحافیانو سره خبرې کړې دي، گفتگو شوې ده چې په هغې کپتان ویلي دي چې او ما دا خبره کړې ده چې جی ایچ کیو مخې ته تاسو احتجاج وکړئ. ما یعنی خپل کارکنانو ته ویلو چې تاسو د جی ایچ کیو مخې له خپل احتجاج وکړئ او بهر د پټۍ خلکو ویل چې نه عمران خان دا خبره نه ده کړې. عمران خان د جی ایچ کیو مخې له د احتجاج نه دی ویلي. بهر چې کم د پی ټی آی کارکنانو د پی ټی آی چې کم رهنمو هغوی به وایي چې نه کپتان دا خبره نه ده کړې او کپتان جیل کې وي چې نه دا خبره خو ما کړې ده. نو ډېر د کنفیوژن شکارو. نو یو ځل ته پرون بیا صحافیانو تپوس کړی دی چې کپتان ورته ویلي چې او دا خبره ما کړې وه چې تاسو د جی ایچ کیو مخې له احتجاج وکړئ، ځکه چې کوم ځای کې مسله وي نو هلته به ضرور احتجاج کې. په ما باندې په 14 مارچ په زمان پارک کې چاپه ولګېده، توړ پوړ شو. په 18 مارچ جوډیشل کمپلیکس کې زما مطلب د لرې کولو کوشش وکړلی شو. نو په دې وجه ما ویلو چې تاسو د جی ایچ کیو مخې له پرامن احتجاج وکړئ. بیا ته یو صحافي تپوس وکړو چې دا څنګه پرامن احتجاج و چې په هغې کې خو توړ پوړ شوی دی، جلاو ګیراو شوي دي. نو کپتان ورله ویلي دي چې ځکه زه بار بار ویم چې د 9 مای د جوډیشل انکوایري وشي، ځکه زه د سی سی ټي وي فوټیج غواړم. دی د سی سی ټي وي فوټیج پټ کړی دی. سی سی ټي وي فوټیج چې مخې له راشي نو پته به ولګي چې 9 مای واقعیت کې څوک ملوث دي. زموږ د پی ټي آی د کارکنانو بېګنایي به خپله مخې له راشي چې کله دی د سی سی ټي وي فوټیج راوړي. 9 مای چې کوم دی دا په یو مکمل پلان باندې شوی دی. زه په خپله هم په رینجر باندې به کیس کوم چې کله زه د دې هر څه نه فارغه شم نو زه په رینجر باندې کیس کوم چې زه څنګه زه یو سابقه وزیر اعظم د پاکستان تېر شوی وم او هغه زه د های کورټ د احاطې نه ګرفتار کړی وم، د چا په حکم باندې ګرفتار کړی وم، زه به په خپله هم په رینجر باندې کیس کوم. د عمران خان د های کورټ نه ګرفتاري چې کوم هغه عدالت غیر قانوني هم قرار کړی و. جي اوس د ډیل په ډیل باندې خبره کوو چې آیا واقعي عمران خان ډیل ته تیار شوی دی او عمران خان ډیل ولې کوي. جی دا دې ځکه غټ کوېسچن چې کوم دی هغه دا دی چې عمران خان ډیل ولې کوي. آیا دا ډیل کوي که دا مذاکرات کوي؟ که چېرې عمران خان ډیل کولی نو هغه به یو کال په جیل کې تېرولو. لکه تاسو کم ملګري دا ویډیو ګورئ نو ستاسو کامن سینس څه وایي؟ آیا چې یو سړی ډیل کوي د هغه ذهن الریډي ډیر ته جوړ وي نو هغه جیل کې بیا ټایم تېروي؟ خو په ړومبی ورځ ویلو چې صحیح ده بس تاسو دا ومنئ زه به دا ومنم او بس ما له جیل نه وباسئ. دا دومره تکالیف یې ولې برداشت کول؟ د عدت نکاح کیس چې په هغه راغو په عدت نکاح کیس کې د هغه ښځه وشرمېده، کپتان پکې پرسنلي وشرمېدو، پرسنلي پکې ټارګټ کړلی شو، نو بیا هغه د خپل ځان دومره بېعزتي او دومره تکالیف په جیل کې ولې برداشت کول چې هغه ډیل ته تیارېدو؟ چې ډیل ته اوس تیارېدو نو مخکې ولې نه تیارېدو؟ دا هم د سوچ خبره. دې حوالې سره خپل رای په کمنټ کې شریک کړئ. د ویډیو کتلو زیاته مننه جي. والسلام.